جامې واغستې دی اوس بوټان پسې واغستلو ګړۍ مړۍ داسې واسکټ ماسکټ اختر شته؟ روژې دې نیولې؟ نه. نو بیا څنګه اختر دی؟ لږ ځانه پیزارونه جامې جوړې هلي زه ورته صرف سین کومه بس د په جیب کې پیسې شته چې والم نه مې په 200 پیره راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو د یوې خصوصي خپرونې سره غفران الله یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله من یم چې روغ جوړ خوشحاله او د صحت جامه مو په تن وي. قدرمنو کتونکو څنګه چې ستاسو په علم کې دا چې اختر ته ورځ دوه چې دی هغه پاتې دي هله ګله چې دغه ډېر زیات سیوا شوي دا د ولس جوش و خروش چې دی هغه سیوا شوی دی. دا وخت زه موجود یم د سوات په سر ښار منګوره کې. منګوره د سوات چې کوم کاروبار دی د هغې یو مرکز دی او بیا د سوات چې څومره هم نوجوانان دي او څومره هم زمونږ را روان نسل دی نو هغه د اختر د خوشحالیانې مانځلو دپاره دغه خپل خوشحالیانو تیارۍ دپاره دلته راځي او دلته خپل ځان له چې دی دغه اختر له خپل سامانونه اخلي او شاپینګ کوي. زما په څنګ باندې هم تاسو کتی شئ چې دنیا خلک چې دی هغه راوتلی او په دغه شاپینګ کې چې دی هغه مصروفه دی. د ولس سره به خبرې اترې کوو د دغه نوجوانانو سره به خبرې اترې کوو چې د اختر دپاره یې څومره تیاریانې کړي دي. پروګرام مخ په وړاندې بوځو زموږ سره اوسئ. او د کوم ځای اختر شته؟ روژې دې نیولې؟ نه. نو بیا څنګه اختر دی؟ څه څه دي اخیستي دي اختر له ځان له؟ وسلم وسلې څه باندې؟ سپلی سپلی او نور څه؟ نورې سمنه نورې څه نه؟ ته ووایه اختر له مو تیاری کړی دی؟ یاره بس شکر دی څه ټکه پکه کړي دي څه یې وکړي؟ بس دغه جامې پیسې دي نور څه شاپینګ پوره کړی دی؟ الحمدلله. صحیح ده. څه ګڼې روژې 29 کېدی شي که 30؟ یاره دا خو بس د حکومت نه پته لګي چې 29 نشو که 30 نشو. وایه اختر ته لږې ورځې چې دی هغه پاتې دي څومره تیاری دي کړی؟ اختر له خو موږ راوتي بوټان له راوتي خو ډېره شاپینګ راوتی شاپینګ راوتي خو ډېره ګرانه دا بس تاسو موږ خواست یم چې لږ ارزاني اردوي صاحب دا راته ووایې څه له راوتي په دې ټایم؟ جی زه د شانګلې اوسېدونکی یم دلته کې د دې روژې نه مخکې د کاوي چې کاروبار به مې کاوه کاوه چې به مې خرڅاوه اوس رو راغلی یم خلک ځانه پیزارونه جامې جوړې هلي زه ورته صرف سین کومه بس د په جیب کې پیسې شته چې والم نه مې په 200 پیره راځي. او جی مهنګایي ده بالکل مهنګایي ده او جیب مې بالکل خالی پالی پروت دی او را روان اختر او را روان اختر بچي دې شته؟ بچي مې شته یو شپږ اته دي جی. بچي څه نه غواړي؟ نو بس غواړي چې الله ته هم سوالونه کوي او شته زړو کړو سره مرب بل وغه ورینځو بس رورانو ماشوم هم د اختر دپاره ځان له شاپینګ وکړو د ده سره هم خبره کوو څه دې واخیستل اختر له؟ جی د بوټان یې واغستلو ګران دې واخیستل که 3500 روپو سره جی. ښه دا راته ووایه څه څه دې اخیستي دي اختر له څومره تیاری کړی دی؟ جی جامې واغستې دی اوس بوټان پسې واغستلو ګړۍ مړۍ داسې واسکټ ماسکټ چې ټول روژې دې نیولې وې؟ او ټول ټولې ماشاءالله او جی دا وړېدې څو؟ او جی او اختر دپاره څومره پر امید یې څومره خوشحاله یې او بیا څه څه تیاریانې جو بس شکر الحمدلله ډېر خوشحاله یو دي او انتظار ورته کوو او خوشحاله یو ورته څه تیاری بس جو څنګه چې نور کله جامې پیزار وکړه اوس یو پیزار واخیست او جی او دا یې واخیسته ډېر ښکلي دي پیزار دې خوښ شو دلته؟ او جی ماشاءالله دلته خو ډېر ښکلی پیزار دی. څه تیاری دې کړی دی اختر ته؟ اختر ته خو زه اوس راغلی یم د سعودي نه او 4-5 ورځې مې کېږي جی. اختر ته بس دغه کپړې او پیزار او ماشاءالله اوس شاپینګ کوو. مسافرو دپاره خو چونکې د کلي اختر او بیا د وطن اختر ډېر زیات خوږي نو څومره ورته خوشحاله یې؟ دلته خو موږ ډېر زیات خوشحاله یو خوشحالي ویلی نه شو که نه ماشاءالله الحمدلله او ځان یو اختر ته راورسولی یم دلته دې لپاره راغلی یو. دا خوشحالي خو دومره نشته ځکه نشته مهنګایي ډېر دی نو څوک د خپل ماشومانو د کور دپاره دا شی پوره کول نه شي ټول پریشان دی. قدرمنو کتونکو نن دا د ماښام هغه رنګینیانې وي چې د اختر ته نږدې مخه ده او هر سړی چې دی دغه هڅه کوي چې ځان ته اختر له شاپینګ پوره کړي. دغه ښکلاګانې مې د خپلې کیمرې په شیشه کې راخوندې کړې خو بیا دغه ښکلاګانو سره لږ ډېر خفګان خبره هم دغه ده او د ولس ته ستونزه هم دغه ده چې هغه د مهنګایي ده. د مهنګایي نه هم ولس ډېر زیات پریشانه دی. حکومتي وخت له هم په دې کې خپل کردار ادا کول پکار دي. تر یو بل پروګرام پوره له کیمرمین اسلم خان سره اجازت راکوئ. په لوی الله مو سپارم د تل پاتې